سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البينة، ومعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. والمصنف أشار إلى أن ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين فقط المعتبر عند المنطقيين. خامل سبب هم دا خبره کړي وا چې فاتفاق د علماء باندې څه خبره وکړي چې په اتفاق د علماء کاغه مناطق او بیانیین دي د ټولو په نسبت باندې د لزوم د دلالت التزامی د پاره لزوم ذهنی سره شرط ده. خو بیا پکې اختلاف چې هغه یا لزوم ذهنی بین دی که غیر بین دی که مطلقاً دی. نو د مناطقو په نسبت باندې محققین کوم مناطق چې وو د هغوی په نسبت باندې د دلالت التزامی د پاره لزوم ذهنی بین بالمعنى الاخص شرط دی. خبران پوه شئ لزوم ذهنی بین بالمعنى الاخص شرط دی د محققین و مناطقو په نسبت باندې او د بعضو په نسبت باندې لزوم ذهنی بین شرط دی هغه بالمعنى الاخص وي او که بالمعنى الاعم وي. لیکن د بیانیینو په نسبت باندې لزوم ذهنی مطلقاً دی که بین وي او که غیر بین وي او که غیر بین وي. نو دلته به اوس یو اعتراض غوندې راځي چې هلکه تا ووایې چې لزوم ذهني په اتفاق د علماو سره شرط دی. نو حالانکې ابن عجیب صاحب یو کتاب لیکلی المختصر په اصولو کې دی په هغې کې هغه لیکلی چې د دلالت التزامي دپاره لزوم ذهني شرط نه دی. لزوم ذهني شرط نو دا شارح وایي چې د هغه د دې خبرې نه مراد دا دی هغه نه نفي د لزوم ذهني مطلقاً نه کوي بلکې د دې لزوم ذهني نه مراد د هغه لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص دی. قرآن پوه شئ نو دی به دلته ووایي چې هغه چې کومه نفي کړله په دلالت التزامي کې نو هغه نفي د لزوم ذهني نه ده مناسب د لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص د هغې نفي ده. خبران پوه شئ تعریفه هغه چې کومه نفي کړې ده مطلقاً نفي نه ده مناسب د لزوم ذهني مطلقاً نفي نه ده بلکې د لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص نفي ده. خبران پوه شئ لہذا تناقض پکې رانغی. ومن نازع دق عبارت نه مناسب ومن نازع او چا چې جګړه کړې ده دا څوک دی ابن عجیب صاحب دی. ابن عجیب صاحب پیژنې مناسب ومن نازع او چا چې جګړه کړې ده فی اشتراط اللزوم الذهني په شرط کولو د لزوم ذهني کې په اشتراط د لزوم ذهني کې مناسب صحیح ویلی دي هغه وایي چې لزوم ذهني شرط نه دی. نو دا شارح وایي تفتزاني صاحب چې د هغه د لزوم ذهني نه دا کم لزوم مراد دی لزوم بین بالمعنى الاخص فكأنه اراد باللزوم گویا چې هغه اراده کړې ده په لزوم سره اللزوم البینه لزوم بین لاندې بین السطور ګوره بالمعنى الاخص سمانه مناسب لزوم بین بالمعنى الاخص په دې معنی مناسب چې نه جدا کېږي تصور د لازم لکه تعقل ته تاسو کومه ویل کنه تصور د چا ولې کوه ته مناسب د لازم تصور چې نه جدا کېږي آدم خدا سو پیژنې او انفکاک جدا کېږي چې نه جدا کېږي د لازم تصور عن تعقل المسمى د ملزوم د تصور نه لکه چې کله هم د ملزوم تصور وکې د لازم تصور وسره لازمي مناسب راځي وسره هغه ته نه جدا کېږي دقه لازمي بین وکړه نو دقه نفي چې دقه نه مناسب دا نفي د لزوم بین بالمعنى الاخص ته مناسب. خبران پوه شئ دې خبره پوه شئ مناسب دې نه بس یو خبره ده مناسب دا شارع بد دا متن یو عبارت راوړي ولو لاعتقاد المخاطب بعرف. دا شارع وایي چې په دې عبارت سره مقصود د مصنف څه شی دی هغه مصنف مقصود په دې عبارت سره دا دی چې هغه دا خبره واضحه کول غواړي چې په دې دلالت التزامي کې لزوم بین فقط شرط نه دی. خبران پوه شئ وای نو دا خبره د ماتن د دې عبارت نوم ثابتېږي. خبران پوه شئ چې په دلالت التزامي کې لزوم بین بالمعنى الاخص فقط شرط نه دی مطلقاً لزوم ذهني دی. خبران پوهېږي مطلقاً څه شی دی لزوم د دې خبرې نوم ثابتېږي ولو لاعتقاد المخاطب بعرف. خبران پوهېږي والمصنف چې اشاره کړې ده الی دې خبرې ته الیس المراد چې نه دی مراد په لزوم ذهني سره لزوم البین لزوم بین فقط المعتبر كم چې معتبر دی مناسب عند المنطقيين د منطقيانو په نسبت بقوله لکه پس سره اشاره کړل بقوله په دې قول سره ولو لاعتقاد المخاطب بعرف اگر چې د اعتقاد د مخاطب د وجې نه وي په سبب د عرف باندې
ګوره مولوي صاحب د دې ټول معنی درته وروستو کوي مطلب درته بیانوي ولو کان ذلک اللزوم اگر چې وي دغه لزوم مولوي صاحب مما يثبته اعتقاد المخاطب کم لزوم چې اعتقاد او عقیده د مخاطب ثابتوي مثلا د دوو څیزونو په منځ کې ته لزوم ثابتوي دا اعتقاد ته د دې قایل یې چې د دې دوو څیزونو په منځ کې څه اعتقاد سره لزوم دی خبران پوه شئ او دا لزوم په سبب د عرف باندې راغلی په سبب د چا باندې راغلی خبران پوه شئ عرف عام وي لکه مثلا مولوي صاحب د دې اسد او د دې جثې مخصوصي د دې اسد او د دې جرات په منځ کې څه لزوم دی لزوم دی که نه دی ته یو سړي ته ووایې چې مولوي صاحب زیدون اسدون نو هغه څه مطلب وي هغه عام سړی ته څه حالي شي بادر دی که نه مولوي صاحب نو دا لزوم چې راغلی دا په سبب د عرف عام راغلی دی خبران پوه شئ یا لکه په سبب د عرف خاص والی عام هغې ته وایي چې د هغې یو واضح معلوم نه وي واضح معلوم نه وي خاص چې هغې واضح معلوم وي خبران یو خاص کس وي یو خاص چې د هغه ټولګی وي یو خاص دغه وي مولوي صاحب نو لکه اصطلاح د نحویان والا خبران پوه شئ هغه چې وایي د دې فاعل سره رفع سره لازم دی یا چې وایي لکه مولوي صاحب اهل کلام یا مناطقه چې وایي چې لکه تسلسل او چې هغه باطل دی تسلسل سره لازم دی سره بوتلان تسول خبران پوه شئ تسلسل او چې مولوي صاحب دور چې دا باطل دی خبران پوهېږي زه مثلا ووایم مولوي صاحب تا ته چې ستا دا کلام مستلزم دی چا لره تسلسل لره چې ته په اهل کلام یا اهل منطق یې ته په دې خبره پوهېږي چې زما دا کلام څه دی باطل دی نو اوس دلته خبره غوږ کېږده مولوي صاحب د دې نه دا څنګه ثابتېږي ګوره لزوم دپاره دا ضروري نه ده چې دا د عقلي وي په حقیقت کې د دې په منځ کې لزوم وي بلکې اگر چې دا لزوم ثابت شوی په سبب د عرف باندې اگر چې دا لزوم په سبب د عرف باندې څه شوی ثابت شوی وي نو که لزوم بیین واخلې تصریف لزوم بیین شرط کې مولوي صاحب نو بیا دې دا وځي دا دې څه وځي بیا دې دغه لزوم چې څنګه ثابت شوی وي او اعتقاد مخاطب کړی دی د لزوم په سبب د عرف باندې دې وځي خبران پوه شئ نو د مصنف د دې قول دا خبره معلومیږي مولوي صاحب چې دلته په دلالت التزامي کې لزوم بیین فقط شرط نه دی خبران پوه شئ او دغه خبره کوي ولو لاعتقاد المخاطب اگر چې د وجه د اعتقاد د مخاطب نوي بعرف دا با سبب یو عالم مولوي صاحب بعرف په سبب د عرف ای ولو كان ذلك اللزوم اگر چې وي دغه لزوم مولوي صاحب مما يثبته كم چې ثابت اعتقاد المخاطب اعتقاد د مخاطب بسبب عرف عام بسبب د عرف عام اذ هو المفهوم من اطلاق العرف اذ منګم بکار دی لکه اذ هو المفهوم من اطلاق العرف مولوي صاحب د عرف سره ماتن صرف عرف ویل تا به کې د عرف عام د کوم طرف راوس خبرم پوهېږي شارع ته وایي چې تا به کې د عرف د مقید کو په عام سره دا ولې دی وایي کله چې مطلق عرف ذکر شي مراد ترې عرف عام وي مولوي صاحب خبرم پوهېږي اذ هو المفهوم من اطلاق العرف ځکه چې دا په سمجھ کې راځي د چا نه چې کله مطلق عرف ذکر شي خبرم پوه شوي یا مولوي صاحب عرف عام یا خاص وي لکه عرف خاص تاسو ما وي لکه د مناطقو خاص والا د نحویانو او اخلاقو چې لکه اصطلاحات د ارباب د صناعت د پیشې والا اصطلاحات واغله اهل پیشې اصطلاح وغیر ذلك د دین علاوه دې پر خبره وای شوي مولوي صاحب د دې وشرطونه وغیر ذلك پورې ټوله خلاصه دا شوه مولوي صاحب ما دا وکړه ټوله خلاصه دا شوه چې تاسو ته ما ویلو چې د مخ کې دلالت لفظي وضعي درې اقسام ذکر کړو دلالت لفظي وضعي درې اقسام ذکر دلالت مطابقي دلالت تضمني دلالت التزامي بیا چون کې دلالت التزامي دا مشروط بشرطینو نو شرطه سره هغه شرط ذکر کوو خبرم پوه شئ هغه مشروط بشرطین څنګه هغه شرط سره مولوي صاحب هغه شرط دا و چې د دلالت التزامي دپاره مولوي صاحب لزوم تاسو ته اقسام ویلو لزوم ذهني لزوم ماهیت دغه لزوم ذهني و خارجي خبران پوه شئ لزوم خارجي فقط دا ټول اقسام بیا لازم بیین غیر بیین دا ټول اقسام شوي نو دا ویلو چې هلکه مولوي صاحب په اتفاق د علماو که مناطقه دي او که اهل بیانیین دي د دوی په نسبت باندې د دلالت التزامي دپاره لزوم ذهني سره شرط دی خبران پوه شئ بیا مناطقو کې محققین مناطقه چې کوم دي هغوی وایي چې لزوم ذهني بیین بالمعنى الاخص شرط دی خبران پوه شئ او کم چې عام مناطقه دي هغوی وایي چې لزوم ذهني بیین شرط دی هغه که بالمعنى الاخص وي او که بالمعنى العام وي بیا بیانیین څه وایي چې لزوم ذهني شرط مطلقا که هر یو وي مولوي صاحب که څه وي او که چېرته مولوي صاحب بیا دا خبره کړې وه که چېرته ته لزوم ذهني بیین فقط واخلې بالمعنى الاخص نو دوه خرابیانې لازمیږي دوه خرابیانې څه لازمیږي اوله خرابي سره
اوله خرابي سوا مولوي صاحب ډېر معنی مجازي او کنایي بعد د مدلول التزامي نه خارج شي خبره پوه شئ لکه خبره پوه شئ سره د دې نه چې علماء پکې څه کړي ډېر به خارج شي اگر چې بعضې دې نه خارجېږي خو ډېر به دې څه شي خارج شي ځکه به دې کې واسطې وي او واسطې به چا کې وي واسطې به غیر بیین کې وي که خبره پوه شئ او بیین خو واضحه وي هغه د وضوح په اعتبار سره مختلف کېږي نه مختلف کېږي که خبره پوه شئ نو یو خرابي خو به دا راشي چې ډېر معنی مجازي کنایي به د دلالت د چا نه وځي د مدلول التزامي نه وځي دویمه خرابي به څه راشي لکه څنګه چې په دلالت مطابقي کې دا به ننني سبق کې دا خبره راځي په اعتبار د وضوح او خفا سره اختلاف نه راځي دقه شانې به بیا په دې دلالت التزامي کې هم په اعتبار د وضوح او د چا سره خفا سره اختلاف نه راځي الان کې په دلالت التزامي کې او تضمني کې اختلاف په اعتبار د وضوح او د خفا سره یو امر مسلم دی یو امر مسلم دی خبران پوهېږي ځکه چې تا ته ما وویل چې لازم بیین د شرط کو لازم بیین د شرط کو مولوي نو هغه خو واضح وي خبران پوه شي دا طرق څنګه تصور د ملزوم وکړو تصور د لازم وسره راغی خبران پوه شي واسطې ماسطې پکې نشته چې نشته پکې مولوي نو په هغې کې په اعتبار د وضوح او خفا سره څه نه راځي اختلاف نه راځي نو لهذا بیا په دې کې هم اختلاف نه راځي دوه خرابیانې دا مې ته وایي خبران پوه شوې بیا په منځ کې نور څه قیودات د هغې نه به اوس خلاص شو ښه اوس د هغې ټایم نه دی